واجب طلاق علم په واسطه صورت سره نه ده، ځکه علم په واسطه صورت علم حصولي ده. علم دی واجب طلاق علم حضوري ده. پالاکه د عینیت په ذات سبحانه و، پالاکه د نعتیت په صفات باندې، پالاکه د معلولیت په ټول کائنات باندې. لا يتصور الاشیاء. علم دی سبحانه و تعالی نه د په واسطه صورت الاشیاء چې صورت ته اشیاء او ذهن ته راشي. دغه صورت په واسطه خو علم حصولي، علم دی واجب طلاق علم حضوري ده. دا سه علم دی واجب طلاق انتزاعي هم نه ده. نه ده علم دی واجب طلاق یو حقیقت انتزاعي، لکه متکلمین ویلو پرون. متکلمین چې ویلو چې علم دی واجب طلاق یو منتزع صفت ده، واجب طلاق نه منتزع ده. واجب طلاق نه منتزع ده، نو په دې مراد وکماتین ولا يتصوروا. علم دی واجب طلاق په واسطه صورت اصله سره نه، چې علم حصولي ده. دا رنګ نه ده په واسطه انتزاع سره، چې علم منتزعي ذات واجب طلاق نه منتزعي، لکه خوف تا نه منتزع ده، غم تا نه منتزع ده. دا چې علم یو صفت انتزاعي، ځکه انتزاعي شه دا خو په حکم د صورت کې ده. لکه صورت عین ذات ته واجب طلاق نه ده، دا انتزاعي شه دا عین ذات ته واجب طلاق نه ده، دا په حکم د صورت کې ده. ولا يتصور علم د واجب طلاق نه ده په واسطه د صورت الاشیاء، ځکه صورت الاشیاء علم حصولي ده. علم د واجب طلاق علم حضوري ده، په ذات په صفاتو په ټولو کائنات. دا چې نه د علم د واجب طلاق صفت انتزاعي، لکه متکلمین ویلو پرون چې علم یو انتزاعي صفت ده، یعنی ذات ته واجب طلاق نه منتزع ده، لکه تا نه خوف منتزع ده یا تا نه غم منتزع ده. دا چې علم یو انتزاعي صفت، ځکه دا انتزاعي شی په حکم د صورت کې ده، دا خو عین ذات نه ده، غیر ذات ده، نو دا په حکم د صورت کې. بل دا ده متکلمینو باندې اعتراض و، لکه تاسو علم صفت انتزاعي وایو، بیا خو تمیز نه راغی بین المعلومات. د دومره دنیا پرته د کائنات دې کې هیڅ تمیز را نه غی، ځکه علم یو صفت انتزاعي ده، یو صفت. نو چې یو صفت شو، بیا په یو صفت کې خو تمیز نه وي. بیا چې علم یو صفت انتزاعي ده په ټولو کائناتو، بیا خو کائناتو کې تمیز نشه حاصل، ځکه مبدا د انکشاف یو صفت ده. نو دا یو صفت انتزاعي چې یو پر مبدا د انکشاف ده، بل پر مبدا د انکشاف ده، بل پر مبدا د انکشاف ده، نو تمیز نه راغی بین المعلومات. نو دو ویلو چې علم صفت انتزاعي ده، دا ټیک ده. وذات اضافات کثیرة وغیر متناهیه، دا علم صفت انتزاعي ده، ذات تعلقات کثیره، ډېر تعلقات لري کنه. لکه انور رڼا یو حقیقت بسیط ده، خو له تعلقات کثیره، ډېر تعلقات دي کنه. دا شعاع وزي شعاع، هر مخلوق باندې دا شعاع لګي، اته ته واضح کیږي. نو شمس خو یو شمس ده، وذات شعاع کثیره، ډېر شعاع ورنروزي، پړکونه ورنروزي. دا شعاع لاندې ممکنات سره تعلق لري، هر ممکن بل نه ممتازي، ځکه هر ممکن سره یو سوال په دوه جزونو کې مشتمل دی، او لکه دینه یو سوال په دوه جزونو کې مشتمل دی. هر کتاب نه دا نه سلمان صاحب نو راغله نو وخت راځي
لکه هر کتاب نه 2 سواله ها یو سوال چې 2 جزئیه لري خو لکه یو سوال ورکو کنه یو سوال چې په 2 جزونو کې بس صرف دا چې کوم سره کتابونه تاسو جاري دي ټول یو سوال بس خو نو دا بیا به زیارت پورې ځي نه زیارت او د حدیث ول قرآن اسبخین دي ټول خمس پخین صحیح مرګو ته وایي چې اکثر لا کوم څه داخلي چې په کې هڅه نه کوي جایزه کې نه کېږي مهمه اثر کې خالي داخلي د اداره ملو شي یو کاری چې هغه د ټول جایزه خارجي خاجي نو مسله دا شو چې متکلمین ویلو لسره خبر شو لا يتصور لسره شو لا يتصور علم دی واجب تعالی په واسطه صورت الاشیاء سره نه ده ځکه علم په واسطه صورت علم حصولی ده علم دی واجب تعالی خو علم حضوری ده په خپل ذات عینیت لوجه خپل ذات خپل او تعذیر ده صورت ته ضرورت نشته په ټول صفات علم حضوری ده ناتیت لوجه صفات خپل او تعذیر ده نات تکنه نات خو منو تعذیر ټول کائنات باندې علم حضوری ده معلولیت لوجه معلول خپل حاضری قوی درجه ده صورت خو ادنا درجه ده صورت نشته دلته نه علم په واسطه صورت سره نه ده بلکې دا معلومات خپل حاضر دی الله تعالی خپل ذات عینیت لوجه صفات ناتیت لوجه کائنات معلولیت لوجه حاضر دي منځ کې صورت واسطه نشته لا تصور الاشیاء دا سره دی په متکلمینو ویلو جمهور متکلمین چې علم صفت انتزاعی ده یعنی ذات ته واجب تعالی نه منتزع ده لکه تانا غم منتزع ده تاسو واجب تعالی نه علم منتزع ده پاغه امر دراله چې قدم په حکم دي صورت کې ده ولی عین ذات ته واجب تعالی خو نه ده کړ اوس په متکلمینو اعتراض چې لکه تاسو وایو چې علم یو صفت انتزاعی ده خو یو صفت ته بیا خو کائناتو کې ممکناتو کې تمیز نه راغی حالانکه دا دنیا کائنات پراته دي ځمکې اسمانونه وغیره دو کې تمیز نه راغی ځکه مبدا د انکشاف یو صفت ده نو په یو صفت کې خو تمیز نشته تا پر مبدا د انکشاف ما پر مبدا د انکشاف ټول شګو پر مبدا د انکشاف ټول ستورو پر مبدا د انکشاف مبدا د انکشاف یو صورت یو صفت شو انتزاعی صفت شو نو په یو صفت کې خو تمیز نه راغی کائنات منځ جواب دی چې دا علم خو صفت بسیطه ده یو ده خو ذات تعلقات کثیره دنیا تعلقات لکه شمس دنیا تعلقات دي لاندې کائنات سره تا سره ما سره بل سره غیر متناهی تعلقات دا شعاع ورنروزي دا چې علم اگر که صفت واحده ده خو ذات تعلقات کثیره ډیر اضافات دي کنه تا سره ځان ته اضافت تعلق ته ما سره ځان ته بل سره ځان ته علاقه دي نو په دغه اضافاتو سره تمیز راغی ممکناتو منځ بل اعتراض ده په متکلمینو چې تاسو وایو علم صفت انتزاعی ده یعنی علم یو صفت ده چې ذات ته واجب تعالی نه منتزع ده نو علم ته صفت انتزاعی ویله نو انتزاعی خو نه په مرتبه د منشئ کې یو صفت منتزعی لکه فوقیت منتزع ده چت نه نه دا فوقیت خو انتزاعی ده دا خو په مرتبه د ذات ته چت کې نشته کنه ذات ته چت خو منشأ ده فوقیت خو دینه منتزع ده نو انتزاعی نه په مرتبه د ذات ته منشئ کې ولکه په مرتبه د ذات ته منشئ کې به خو منشأ ده به خو انتزاعی نه ده نو تاسو وایو چې علم صفت انتزاعی ده منتزع د ذات ته واجب تعالی نه انتزاعی نه په مرتبه د ذات ته منشئ کې نو علم په مرتبه د ذات ته واجب تعالی کې نه راغی انتزاعی ده کنه په مرتبه د ذات ته منشئ کې نه راغی ان نفي د علم خو
جهل د عدم علم ده نو لازم شي نسبت لا علمي واجب تعالی ته په مرتبه ذات کې ذات مرتبه کې علم نه راغی ټیک ته علم صفت انتزاعي ده صحیح ده خو انتزاعي خو په مرتبه ده ذات ته منشي کې نه کنه انتزاعي خو اوارزي هغه ذات مرتبه کې نه نو په مرتبه ده ذات ته واجب تعالی کې علم نه راغی اگر که نفس الامر کې خو راغی علم منتزع ده نه نفس الامر خو غټه ګېډه ده ذات مرتبه ته وای اوارز ته وای ټول ته نفس الامر وای نفس الامر کې راغی د علم انتزاعي چې نفس الامر معنا عام که ذات مرتبه کې که ذاتیات مرتبه کې که اوارز مرتبه کې ټول ته نفس الامر وای شای فی نفسی خو ذات مرتبه کې علم نه راغی کنه نو په مرتبه د ذات ته واجب تعالی کې لا علم راغی نو نسبت لا علم را واجب تعالی ته په مرتبه تو ذات کې وطالب باطلون جواب دادا چې لکه علم صفت تا نو صفت په مرتبه تو صفتیت کې وي نو په مرتبه تو ذات کې علم خو صفات نه ده صفت انتزاعي ده منتزع ده نو پکار دا چې علم صفات نشه ذات نه ده عبارت صفت تو ذات نه عبارت ده نو صفت واجب ده چې په مرتبه تو صفتیت کې نه په مرتبه تو ذات کې صفت مرتبه کې وای کنه نو علم واجب تعالی ته ثابت ده په مرتبه د صفتیت کې نه په مرتبه تو ذات کې آدم علم دی ته وای چې په مرتبه د صفتیت کې نه به دا آدم علم ده چې صفت مرتبه کې علم را نشي نو راځم آدم علم نسبت له علمي واجب تعالی ته لیکن دا خو نه وای چې علم نشته په مرتبه د صفت کې په مرتبه د صفت کې شته کنه صفت انتزاعي ده صفات نه ده نو په مرتبه د صفت کې ده صفت وای د چې په مرتبه د صفتیت کې نه دی ته وای چې په مرتبه د ذات کې وي نو ادم علم دا چې په مرتبه د صفت کې علم را نشي بیا ادم علم ده بیا نسبت له علمي ده مرتبه د صفتیت کې خو علم شته نو نسبت ته ادم علم نسبت له علمي واجب تعالی ته نه راغی دا جواب شو بل اعتراض ده په متکلمینو لکه تاسو وایو چې علم صفت انتزاعي ده منتزع ده ذات ته واجب تعالی نه ده منتزع ده لکه تانه خوف منتزع ده تانه غم منتزع ده تاسو علم یو صفت انتزاعي ده ذات ته واجب تعالی سبحانه و منتزع ده او سوال ده چې کدا صفت انتزاعي ته چې علم وایي په اعتبار د نفس ذات ورته وایي کله ته علم وایي په اعتبار د منشي خو ذات ته واجب تعالی ده نو کله علم ته صفت انتزاعي وایي علم مرتوایي په مرتبه په اعتبار د منشي سره ځکه انتزاعیات حکم د منشي اخلي ادا چې حکم اخلي په اعتبار د منشي اخلي ولې انتزاعیات پر وجود نه به د منشي نه کړي نو ته چې علم ته وایې چې دا صفت انتزاعي ده نو انتزاعي کې دوه اعتبار یو د نفس ذات اعتبار چې دا یو صفت انتزاعي ده یو د منشي اعتبار نو ته چې علم ته صفت انتزاعي وایې نو دا په اعتبار د منشي ورته وایې چې دا علم د په اعتبار د منشي سره کنه ته علم وایې په اعتبار د نفس ذات په خپل دا انتزاعي علم ده طالب په دوړ شکه سره باطل ده ملازمه خو ظاهر ده انتزاعیات منشي تابع وي منشي نه سره راخلي لکه تا نه زه غم راخلم نو غم د منشي تابع ده چې ته نو کله علم صفت انتزاعي وي په اعتبار د منشي سره نو منشي څه شي ده اوس منشا عین ذات ته واجب تعالی ده خلف رااله لکه تا خو علم عین ذات نه منله اوس عین ذات منله چې کته علم ته صفت انتزاعي ده دته د علم ویل په اعتبار د منشي او منشا د ذات ته واجب تعالی کړ خو ذات ته واجب تعالی علم شکنه خلف رااله
تا خو دې نه انکار کولی تا خو د علم عین ذات نه ده اوس عین ذات ومنلی ځکه تا علم صفت انتزاعي کړ صفت انتزاعي چې حکم اخلي د منشئ له وجې حکم اخلي نو دا چې علم شو په اعتبار د منشئ او منشئ ذات ته واجب تعالی شو خو ذات ته واجب تعالی علم شه که نه ځکه انتزاعي چې معتبرېږي خو منشئ له وجې معتبرېږي دا چې حکم اخلي خو منشئ له وجې اخلي او منشئ ته عین ذات کړ خو بیا خو علم عین ذات شو نو خلف راغی تا خو علم عین ذات نه ویله اوس عین ذات شو که منشئ امر منفصلی یو منفصل شی هغه یې منشئ فرض الى شکل انفصال بیا خو علم انفصال شو یو منفصل شی شنو لکه تا علم انتزاعي که انتزاعي د علم په اعتبار د منشئ او منشأ د یو حقیقت منفصله که چې رب نه جدای هغه منشأ ده خو بیا شک د انفصال ته راځي چې علم یو منفصل شی ده بیا منفصل شی څه شی ده صور د افلاطون دي آی منشأ ده که نه صور د بعضې مشاینو دي شکل فعال کې پراته دي کنا عدم ثابت ممکناتو ده کنا وجود داری دی ممکناتو ده څه شی ده فیرد ما ورد علیم هغه اعتراضات راغلي چې په دو وارد دي چې په افلاطون کوم واردېږي یا په دو وارد دي چې په بعضې مشاینو کوم واردېږي چې علم صور دي د عقل فعال کې پراته دي بیا په دو واردېږي که عدم ثابت ممکناتو یې منشئ د هغه اعتراضات په دو واردېږي که نه منشئ وجود داري د ممکناتو وي بیا کوم اعتراضات په وجود داري وه دلته وارد شو نو که علم چې انتزاعي ده دا ته علم وایي په اعتبار د منشئ همې منشئ علم شو منشئ څه شی ده ذات ته واجب تعالی ده خو بیا خو عین ذات ته علم ومنلی که نه منشا صور دي منشا یو حقیقت انفصالی ده واجب تعالی نه جدا منفصل یو شی ده نو صور د افلاطون دي که نه صور د بعضې مشاینو دي شکل فعال کې دي که نه عدم ثابت ممکناتو ده که نه وجود داری د ممکناتو ده دا منفصل دي فیرد ما ورد علیم کوم اعتراضات په یغو وارد ده په تا وارد که نه داسې چې منشأ بل انتزاعي وي علم صفت انتزاعي ده دا علم د په اعتبار د منشأ او منشأ هغه بل انتزاعي ده لازم وشي تسلسل و طالبات ځکه بل انتزاعي خو به علمي په اعتبار د منشأ ځکه ته وایې چې انتزاعي علم د په اعتبار د منشأ بل انتزاعي ده अब बया इल्म पे एतबार दे मनशा बया बुल इंतज़ाई वहाँ का ज़ालिम वजरा लाजिम से तसलसल व तालिबात कहता है तसलसल को जायज़ है चकदा हो इंतज़ाइयात के तसलसल है इल्म इंतज़ाई सिफत पे एतबार दे मनशा बुल इंतज़ाई है अब बया इल्म द पे एतबार दे मनशा अब बुल इंतज़ाई है ता तसलसल पे इंतज़ाइयात के सदा हो ठीक था वाले تسلسل هغه ناروا ده چې په معنا د وجود د امور غیر متناهی وي بالفعل چې ټول بالفعل غیر متناهی په یو ځای راشي دا تسلسل دا محال ده انتزاعیات خو ناراضي چې ټول به غیر متناهی بالفعل فإنه تنقطع بانقطاع الاعتبار انتزاعیات خو منقطع کیږي په انقطاع د اعتبار مې اکوا انتظام وکوا چې نه کې خو به نشته تسلسل چې محال ده هغه په دې معنی محال ده وجود د امور غیر متناهی او بالفعل چې غیر متناهی شان بالفعل راشي دا هو علم انتزاعي ده دلته بالفعل وجود د امور غیر متناهی نه راځي ځکه انتزاعي خو موقوف ته په انتزاع د منتزع چې تی انتزاع کوي زه نه کوم انتزاع څنګه ته بین کې تایل انتزاع زه به نه کوم انتزاع و د بشم نسوار بوک انتظار به نه کوم کنه چې انتظار نه کوم خو به تن کته و کټ شو دا چې کټ شو خو تسلسل نه راغی کنه جواب دا چې نه سړی انتزاعاتو کې تسلسل شته انتزاعاتو کې تسلسل دوه قسمه ده یو تسلسل په جانب د موقوف علیه کې
فلا تنقطع بانقطاع الاعتبار دا نه کټ کېږي ایو تسلسل په نفس انتزاعاتو کې په موقوف علی کې نه تنقطع کټ کېږي لکه عام انتزاعات څه دي تا نه زه خوف منتظر کوم تا نه زه غم منتظر کوم تا نه زه خوشحالي منتظر کوم تا نه زه ځواني منتظر کوم مثال پته تا نه بوډاتوب منتظر کوم دا انتزاعات دي دا تنقطع بانقطاع الاعتبار چې نه کې به ختم یو انتزاعات دي تسلسل په انتزاعاتو کې په جانب د موقوف علی کې چاته مبدا اصل وای ان لا تنقطع بانقطاع الاعتبار ان کټ کې ځکه موقوف به د موقوف علی نه راځي کړه هغه بیا بل باندې موقوف به د موقوف علی نه راځي نو انتزاعي علم دا په اعتبار د منشأ بل انتزاعي دا آی موقوف علی شه هغه انتزاعي علم دا په اعتبار د منشأ آی بیا موقوف علی شه بل انتزاعي علم دا په اعتبار د منشأ او منشأ بل انتزاعي دا منشأ خو موقوف علی نو دا تسلسل په جانب د موقوف علی کې دا او دا غټ غویای دا اختر پورا دی غټ غویای کن وای دا په 15 لکه کړه دا نو لاس شل کسان ورته ولاړ نیسی که یو تاک به ورل کنه نو بیا د ځان سره وړي چې په کومه منډه واخسته نو تا به ځان سره راکاږي نو دا انتزاعي چې دي دا موقوف علی ده ځکه هر انتزاعي علم د په اعتبار د منشأ بل انتزاعي ده منشأ خو موقوف علی بیا علم د په اعتبار د منشأ بل انتزاعي ده منشأ خو موقوف علی نو دا تسلسل په جانب د منشأ کې فلا تنقطع بانقطاع الاعتبار دا تسلسل په جانب د موقوف علی کې فلا تنقطع بانقطاع الاعتبار دا کته کټکیا نه کټ کیږي دا نه کټ کی اوس غویا تا خشتای اوس بازار کې منډه وې ته نیولای غوی یو کس ته څه دې پر یو کس باندې دا ذبح کوله دا غړ غویا او 15 لک باندې خرڅ دا خو دوه تاونه درې چلو نوري اذان سره راکاږي نو دا تسلسل په جانب د موقوف علی کې انتزاعي ما علم ک په اعتبار د منشأ او منشأ بل انتزاعي شه بیا علم د په اعتبار د منشأ بل انتزاعي شه نو دا تسلسل په موقوف علی کې شه فلا تنقطع بانقطاع الاعتبار نه کټ کیږي راغی تسلسل په معنا د وجود د امور غیر متناهی بالفعل نو کدا علم صفت انتزاعي په اعتبار د منشأ نو منشأ ذات ته واجب ترا ده و خلف پتا رااله که منشأ بل امر منفصل ده به افلاطون والدي کنا بعض مشاهین چې صور د ممکنات د عقل فعال پورې قائم دي کاده به ثابت دي ممکنات ده که وجود ظاهري دي ممکنات ده فورد عليهم ما يرد عليهم کوم اعتراضات په یو دا باندې وارد کنا منشأ بل انتزاعي وای لازم شي تسلسل ځکه دا انتزاعي علم د په اعتبار د منشأ بل انتزاعي بیا انتزاعي علم په اعتبار د منشأ بل انتزاعي وهكذا مجرى التسلسل بلازم په جانب د موقوف علی کې فلا تنقطع بانقطاع الاعتبار نو ته دا اعتراض مکو چې تسلسل په انتزاعاتو کې خو جایز ده نه کوم توجه کټ کې بس نه کوم انتزاعي ختم دا وینا نه کوم باندې نه کېږي چې نه کوم دا پتا راغله د تسلسل په جانب د موقوف علی کې تسلسل په جانب د موقوف علی کې لا تنقطع بانقطاع الاعتبار دا نه کټ کېږي که تسلسل وری ځان ودکې خدا خو موقوف علی کې تسلسل موقوف به د موقوف علی نه راتلای نشي کړي غیر متناهی امور برازي انتزاعیه تسلسل براشي اکدا علم ته صفت انتزاعي وای په اعتبار د نفس ذات چې دا انتزاعي علم د په اعتبار د نفس دی چې دا انتزاعي ده بس منشأ له وجه نه ده انتزاعي علم د بنفس ذاتی په اعتبار د پخپلا نو زه تا نه تاسو کوم چې انتزاعي علم د پخپلا نو قبل الانتزاع که بعد الانتزاع چې تا انتزاع نه کړي چې ما تا نه غم نه لا منتزع کړي دا علم یو انتزاعي صفت ده نو انتزاعي ته علم معنی قبل الانتزاع چې را د انتزاع نه کړي که بعد الانتزاع چې تی انتزاع وکې
منتزه یې کې. نو که انتزاعي ته علم وای قبل الانتزاع، نو قبل الانتزاع خو معدوم ده دی له سره شتانه چې انتزاعي انتزاع دې نه کړې چې ما تا نه غم نه منتزه کړی خو نشته. نو لازم شه عدم د علم په تقدیر د علم خلف راغی. که نه دا علم انتزاعي وای بعد الانتزاع چې زه انتزاع وکم تا نه منتزه که غم، نو بعد الانتزاع ګرځي دی منظم ما ته چې ما تا نه غم منتزه که، نو دا غم صورت ما ذهن ته منظم شو انتزاع نه بعد فرجع الى شکل انضمام، دا شکل انضمام ته راځي. انتزاعي پاتې نشه بلکې راځي شکل انضمام ته، بیا خو علم منظم شه. ځکه تا علم انتزاعي ویله په اتباع بعد الانتزاع، انتزاعي چې منتزه وکي غم زه تا نه منتزه کم بیا دا ما ته منظم شو ما ذهن ته فرجع الى شکل انضمام، نو علم منظم شو کړه. دا خو منظماتو نه ده. فورد علی ما یرد علی الانضمام، چې کوم اعتراضات په انضمام واردېږي یا په ده واردېږي دا اعتراض. جواب دا ده چې علم ته صفت انتزاعي وایي په اعتبار د منشأ خپله نه. انتزاعي ته علم نه وایي بې نفس ذاتي، بلکې انتزاعي ته علم وایي په اعتبار د منشأ. که ته وایي چې منشأ بیا خلف ده، منشأ عین ذات وایي بیا خو علم عین ذات شه خلف راغی. که نه منشأ صور وایي یو امر منفصل وایي هغه علمي خو بیا خو شک د انفصال ته راځي ده. یا افلاطون صور منشأ ده، یا دم ثابته ده، یا اشراق نوری ده، دا ټول منفصل شیان دي جدا. یا دم ثابته دي ممکناتو ده، یا وجود دهری دي ممکنات، دا ټول منفصل دي. فیرد ما ورد علیم هغه اعتراضات چې په انفصال ول وارد دي دا په تا وارد دي. جواب دا ده چې نه علم زه انتزاعي وایم دا علم وایي په اعتبار د منشأ، خو منشأ ته علم نه وایي چې ته وایي چې دا به یا عین ذات وایي دا منشأ، یا به یو امر منفصل وایي، یا به یو امر منظم وایي. نو راجع شه دا خلف ته چې ته منشأ عین ذات وایي بیا خو علم عین ذات شه، یا امر منفصل وایي بیا خو علم منفصل شه، یا منظم وایي بیا خو علم منظم شه. که منتزه وایي بیا تسلسل ده لکه مخکې مو ویل. نه علم صفت انتزاعي ده په اعتبار د منشأ، او دې کې فرق ده چې منشأ ته علم وایي یا انتزاعي ته علم وایي خو په اعتبار د منشأ. نو چې منشأ ته علم وایي بیا ته اعتراض کوه چې منشأ عین ذات وایي، صور د افلاطون وایي، امر منفصل وایي، که نه منظم وایي منشأ، که بل انتزاعي وایي بیا پس اعتراض کوه. زه خو علم ته انتزاعي وایم، علم ته انتزاعي وایم، منشأ ته علم نه وایم چې اعتراض وکړي. علم ته انتزاعي وایم په اعتبار د منشأ. وکم من فرق بینهما، دې کې ډېر فرق ده چې زه منشأ ته علم وایم، یو انتزاعي ته علم وایم خو په اعتبار د منشأ. نو بیا دا اعتراضات نه واردېږي، دا په منشأ واردېږي چې منشأ ته زه علم وایم. بیا ته اعتراض کوه چې منشأ عین ذات وایي، که منشأ امر منفصل وایي، افلاطون صور وایي، بعض مشاهین وایي، اکثر مشاهین وایي، اشراق نوری وایي، بل انتزاعي وایي، که منظم وایي، بیا خو هغه اعتراضات چې په یغو وارد دي بیا خو په تا وارد شو. نه سړی زه علم انتزاعي ته وایم بې اعتبار المنشأ، نه چې منشأ ته وایم حتی چې ته دا اعتراضات وکړي. په پوه شو که نه؟ ښه جي دا بس دی.